وطن کې مینه غواړي وطن کې امن غواړي وطن کې مینه غواړي امن غواړي دغه پر امن پارټي قومي وطن پارټي قومي وطن پارټي قومي وطن پارټي قومي وطن پارټي دا په تاریخ کې پر اول ځل کار شوی د پښتون پارټي قومي وطن 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 پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد Respectăm aquí the organizing committee, Ashar Khan, the student man मौजूद, निशाद नाज़िम शेख, अस्लम खान, जवार खान, आफ्ताब शेरपाव زموږ لیډر دی ډېر بهادر دی او نه ډر دی چې د ځوانانو سرلښکر دی دغه زموږ سکندر دی خدمت به نه کړي د ټولو پښتنو دا نمبر 1 پارټي قومي وطن 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 پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد بطولة الولفو يقبل الخط قومي وطن پارټي د ټولو کارکونانو له طرفه میرعالم خان حیات شهید قرباني کړي پروا د سرې نه ډکړي خصوصا احمد علي خان مینه د تنې د شیندلې پښتنو ټولو درلیدلې د کامیانو مشرانو ځوانانو د وطن پارټي قومي 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 وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي سوکالۍ لپاره د ټولې پښتونخوا د ترقۍ د سوکالۍ لپاره یو ځای به جدوجهد وکړو او انشاءالله دا پښتونخوا به د ترقۍ په لاره باندې عزتمندو ما نه مخکې ملګرو خبرې وکړې زموږ وګورو نو حقی تل غوله د پښتون دی ښکلی یې ډېر منشور مضمون دی بدلون د بل چا سره نشته بس هم د دوی سره بدلون دی ترانې وایي د وطن د بلبلانو د چمن پارټي قومي وطن 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 پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد راځي یو موټی شئ ځوانانو ای د وطن محافظانو دښمن د خپلې مخې لر کړئ ای پښتنو وطن پالانو په سوچ او فکر مالا مال د شتمن پارټي قومي وطن 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 پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد زمینانه او داغي په نتیجه کې د پاکستان په مشکلاتو کې نور اضافه وشوه په معاشي صورتحال خراب شو قرضو کې بې اتحاجه اضافه وشوه
او د هغې نتیجه دا ووتله چې ګرانۍ کې هم ډېر زیاته اضافه وشوه. په دې وخت سره هر یو کور هر یو کس چې دی د ګرانۍ نه متاثره دی. خو په دې وضعیت پوهول غواړي چې دا ګراني د چا د لاسه دلته کې راغلې ده. کوم صورتحال چې سلیکټډ پرېښودلو چې دومره قرضې یې واخیستلې چې د هغې څه ریکارډ نه میلاویږي. بیا هغه ملکونه چې کوم د پاکستان په هر سخته کې او هر مشکل کې به پاکستان سره ودرېدل، هغوی یې خفه کړل او د هغې په نتیجه کې پاکستان یې بلکل په ټولې دنیا کې یوازې کړی. نن هغه کس دا دعوه کوي وایي چې یاره ما چونکې د غټو قوتونو غټو ملکونو چې دی د هغې مخالفت کړی نو ځکه زما حکومت نه کړی شو. زه ورته ستاسو په وساطت دا ویل غواړم چې ته نور هېڅ چا نه یې لرې کړې، تا خپل نااهلۍ لرې کړې، تا چې کوم طریقې سره غلط طریقې سره حکومت چلولې هغې شي ته دې ته ورسولې چې په اسمبلۍ کې په تا باندې عدم اعتماد شو. کنینو زما خیال پاکستان په تاریخ کې داسې حکومت چاته نه ملو شوی چې هر اداره هر یو شی ورسره ولاړو، د مخالفینو لاس خپې تړلې شوي وي او د هغې باوجود تا کارکردګي نه شوه ښیلی. عزتمندو دعوې خو د مدینې د ریاست جوړولو وکړې، د نوي پاکستان جوړولو وکړې، د 1 کروڑ نوکرو ورکولو وکړې، د 50 لکه کورونو جوړولو یې وکړې. خو په هغې باندې څه عمل ونه شو. الټه اوس چې خبره ووتله نو دا پته لګي چې د بهر ملکونو نه چې کومې تحفې ورته میلاو شوي وې هغه یې تاسې خرڅې کړي دي، نور دې ملک لپاره څه دغه نه دي کړی، صرف خپل دغه طرف ته یې توجه وکړي. داسې د مدینې نه څه خمونه چې نه اورېدلي چې په هغې کې به د خانې کعبه چې کوم تصویر په کوم ګړی باندې جوړ شو چې هغه به څوک خرڅوي. زه خو دغې باندې نه پوهېږم. بیا عزتمندو زمونږ صوبې کې 10 کاله حکومت وکړو، 10 کاله کشکول ماتولو دعوه یې کړې وه که نه. زمونږ صوبې کې د 2013 نه مخکې زمونږ د صوبې ټوټل قرضه 3 ارب روپۍ وه. په 2018 کې او بیا د هغې نه پس ته چې کله 2018 حکومت هم د دې راغی او دا 2023 کې چې دی دغه ختم شو نو زمونږ قرضه نن چې ده هغه 900 اربه نه اورېدلې ده، 900 اربه نه، یعنی 900% زمونږ په قرضو کې اضافه وشوه. ګراني به راځي بیا وکړه چې دومره قرضې واخیستلی شي. عزتمندو بیا ورسره نقصان یې چې دی خصوصا زه به دا وایم چې پښتنو ته ډېر زیات ورسو. په نوم باندې خو به یې دا وایي چې د پښتنو نمایندګي ډېره ده په کابینې کې او په دغه کې، خو که موږ وګورو زموږ صوبې نه یې هېڅ ونه کړل، بلکې زموږ صوبې کې احساس محرومۍ کې نور هم اضافه وشوه. نن موږ ځکه دا ګډو چې په کار دي چې دا عمل چې دی صحیح طریقې سره وچلولی شي او په آئین مطابق چې دې کې صوبایي خودمختاري ورکړی شي چې صوبو ته
خپل اختیار ملو شي چې هغوی په بهتر طریقې سره د خپل عوامو خدمت هم کولی شي، بل سره چې وسایل ملو شي چې صوبې په خپل خپې باندې ودرېږي، نو ملک په خپل خپې باندې ودرېږي. عزتمندو، موږ هغه بدقسمته صوبه یو چې د خپل ضرورت نه زیاته بجلي پیدا کوو او ارزانه بجلي پیدا کوو. تقریبا 200 میگاواټه بجلي موږ پیدا کوو او هغه بجلي چې 3 روپۍ او 4 روپۍ یونټ روزي حکومت ته واپس په موږ باندې په 80 روپۍ باندې ورسوي. د هغې باوجود چې زموږ ضرورت 200 میگاواټو نه زیاتېږي نه، 200 میگاواټه پیدا کوو. لوډ شیډینګ 48 غنټې او 100 غنټې دی او که نه؟ دا زیاتې دی او که نه؟ بیا دغه شانتې تیل موږ پیدا کوو، ګیس موږ پیدا کوو، د خپل ضرورت نه زیات پیدا کوو. دنیا کې کم قومونه چې کوم ځای کې انرژي وي هغه ترقي کوي، نن د هغې معیشت چې دی هغې هغه ترقي کوي. موږ هغه بدقسمته صوبه یو چې وسایل راسره شته خو د هغې فایده بل چا ته رسي، زموږ خپل صوبې کې نه رسي. نن د دې ضرورت دی چې موږ داسې قیادت، داسې لیډرشپ اسمبلو ته ولیږو چې هغه زموږ د حق هلته کې تپوس وکړی شي او د هغې لپاره اواز هم اوچت کړي او بل د حکومتي طریقې کار باندې چې پوهېږي چې زموږ مسایل حل کړي. نن که داسې قیادت شته هغه صرف او صرف ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو دی چې هغه د پښتنو په مسایلو پوهېږي. او تاسو لیدلي دي چې 2 ځله د صوبې وزیر اعلی پاتې شوي، یو ځل 13 میاشتې او بل ځل 24 میاشتې، چې ټول را یو ځای کې نو 4 کاله نه برابرېږي. خو د هغې باوجود هغه چې په کومه ترقي په دې صوبې کې کړې ده، زما خیال دی د هغې مقابله ټولې پارټیان چې را یو ځای کې مقابله نه شي کولی. نن د چترال نه واخله تر د ډي اې خانه پورې په هر ضلع کې په هر تحصیل کې موږ د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو خدمت ښیلی شو. بیا خصوصا خپل علاقې ته به راشو. ما ته یاد دي او دلته مشران موجود دي، هغوی به د دې خبرې ګواهي ورکړي کېدای شي زموږ ځوانانو ته هغه خبرې یاد نه وي. د 1988 نه مخکې دې علاقې کې نه روډ نه بجلي وه، د شمېر یو څو سکولونه، اسپتال نومې شی نه و، د ترقۍ اثرات هغه شانتې نه و. د 1988 نه چې لومړنی ځل مشر دلته نه MP منتخب شو او د صوبې وزیر اعلی جوړ شو، نو دلته کې روډونه جوړېدل شروع شو، دلته کې بجلي خورېدل شروع شوه، دلته کې کلي په کلي سکولونه جوړېدل شروع شو، دلته کې اسپتالونه جوړېدل شروع شو، هر یونین کونسل کې BHOs جوړ شو. دې خبرې باندې به هېڅوک دې نه به انکار نه کوي چې د یو قوم د ترقۍ راز چې دغه همیشه په تعلیم کې وي. چې دلته د تعلیم دغه راغی نو هغې سره ورو ورو ترقي شروع شوه. نن ما لپاره ډېره خوشحاله خبره ده چې زه مختلف کلو ته چې لاړ شم، ما سره دا ځوانان چې ملاویږي، نو څوک راته وایي چې یاره ما انجینرینګ کړی دی، څوک راته وایي چې ما ډاکټري کړې ده، څوک راته وایي چې ما MS کړی دی، څوک راته وایي ما ماسټرز کړی دی، څوک راته وایي ما BA کړې ده، څوک راته وایي چې ما دا کوالیفیکیشن دغه کړی دی. د دې ټولو بنیاد که وګورئ نو هغه ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو ایښی دی چې دلته کې کله سکولونه جوړ شو د هغې سره دا بنیاد کېښودلی شو. عزتمندو، نن بعضې خلک راپاسي، هغوی به تاسو ته څوک به وایي چې یاره ما دا وکړل او ما دا وکړل.
په دې به سوچ کو چې بنیادي کارونه چا کړي دي. دلته کې اوس به راته بعضې خلک راشي او یو ټرانسفارمر به راته ولګوي او راته به وایي چې یاره دا ګوره ما لوی کار دلته کې وکړو. دا ټرانسفارمر خو هله اوس لګېدی شي چې د بجلۍ دا لاینونه دلته کې راغلل فیډر یې جوړې شوې او د هغې نه پس دغه شو. زه د هغوی نه تپوس کوم چې تاسو دومره د دې علاقې خیرخوا یې نو ملي ریبر جناب افتاب احمد خان شیرپا خو دلته لپاره یو ګریډ سټیشن منظور کړی و خو چې د هغه حکومت ختم شو هغه د اسمبلۍ نه بهر شو چا په هغې باندې بیا عمل ونه کړی چې چا د هغې طرف ته توجه ورنه کړی شه. ولې نه هغه کار هم کړی وي چې نن دلته کې مکرمشاه لاله چې چغې وایي چې بجلي نشته چې ګریډ سټیشن دلته کې جوړ شوی د هغې سره دا ټول نظام چې دی دا به بهتر شوی. انشاءالله وخت چې راشي دا تاسو سره زموږ لوست دی چې دلته به ګریډ سټیشن به هم جوړوو به او دا نظام به هم بهتر کوو به. دې سره سره بجلي ګران هم ډېره زیاته شوه د هر چا له وس نه وتې ده. د هغې لپاره د قومي وطن پارټۍ سره یو پوره پروګرام شته. زموږ منشور زما خیال پیر یا منګل کې به مشر د هغې اعلان کوي په هغې کې خصوصا د بجلۍ نظام بهتر کولو لپاره او بیا خاص کر د غریبانانو لپاره د بجلۍ قیمت کی کمی راوستلو لپاره یو پوره جامع پروګرام دی چې په هغې کې هر کال 1,00,000 کورونو سولرایزیشن چې دی هغه مونږ دغه ساتلی چې 1,00,000 کورونو ته به مونږ دا شمسي ډبل لګوو به او دا به خاص کر غریبانانو ته هغه خلک چې هغوی د بجلۍ چې دی هغه شان د بلونه نه شي ورکړي چې هغوی ته مخکې مونږ توجه ورکړو او دغه وکړو نو د هغې به اثر په ټول سیسټم باندې به پروزي او دغې سره به کافي هغوی ته به د بجلۍ په قیمتونو کې هم د هغوی کمی راشي. بیا دغه شانتي خصوصا زه به دا کمې ګټې پارټۍ چې دي زه به دا ووایم چې نن که د بجلۍ قیمتونو کې اضافه شوې ده نو هغې کې د دې ټولو غټو پارټو چې دی د هغوی یو لاس شته. د ای پي پي معاهدې داسې طریقې سره وکړی شوې چې هغه د پاکستان په حق کې نه وي د پاکستان د خلکو په حق کې نه وي د یو څو کمپنو د یو څو خلکو مفاداتو دپاره وي. داسې شیکونه پکې جوړې شوي دي چې که بجلي هغوی جوړوي او که نه جوړوي بجلي پکاره وي او که نه وي پکاره د 50% پیسې چې دي هغه به حکومت ورله ورکوي. نو د هغې په نتیجه کې به څه کېږي؟ دا به کېږي چې د بجلۍ قیمتونو کې بېځایه مونږ دغې لپاره هم دغه کړی چې د دې خو یو خو تحقیقات هم پکار دي او چې چا دا غلطې معاهدې کړي دي د هغوی خلاف بالکل احتساب هم پکار دی او د هغوی خلاف کاروایي هم پکار ده او سره دا معاهدې چې دي چې دا ریوایز کړی شي او د عوامو په حق کې معاهدې وکړی شي چې غریبانانو ته فایده ورشي قوم ته فایده ورشي دغې طرف ته توجه ورکړی ده. دغې سره په دې هم سوچ کوو چې زموږ د علاقې د غریبانانو تحفظ چا کوي. نن بعضې خلک راځي او مختلف قسمه دعوې کوي خو که حقیقت وګورو د دې علاقې غریبانانو سره د دې علاقې مزدورانو کسانانو سره که واقعي څوک ودرېدلی دي او چا ورله بنیادي کار کړی دی نو هغه ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپا دی. مونږ کله هم دا نشو برداشت کولی چې غریبانانو سره زیاتې وشي. که هغه غلطې مقدمې جوړېږي که هغه غلط FIRs کېږي د هغې خلاف همیشه قومي وطن پارټي ودرېدلې ده. نن خلک خو دعوې کوي خو چې کله ټینډنسي ایکټ په اسمبلۍ کې پیش کېدو نو هغه وخت کې خو په اسمبلۍ کې یو قسم اواز نه اوچتو صرف ستاسو دې رور چې دی هغه ودرېدلی او هغه مخالفت کړی. بل چا خو هغې وخت کې اسمبلۍ کې موجود و او چا پې خبره نه شوه کولی. بعضې داسې خلک به اوس راځي تاسو ته وروڼو د
دا ووټ به د جنت او دوزخ سره تړي. په دغې خبرو کې به هم نه راځي. دا ووټ چې دی د دې د جنت او دوزخ سره هېڅ کار نشته. جنت او دوزخ موږ ته په خپل اعمالو به ملاوېږي او الله تعالی به د هغې فیصله کوي. د هغې فیصله څوک نشي نور څوک نشي کولی. زمونږ دا ووټ چې دی دا صرف او صرف دې لپاره دی چې مونږ مرکزي اسمبلۍ ته او قومي د صوبایي اسمبلۍ ته خپل نماینده وټاکو چې هغه زمونږ د حقوقو تحفظ هملته کې وکړي، مونږ لپاره قانون سازي مو وکړي او زمونږ د دې چې د پسماندګۍ چې دی د هغې هلته کې وکالت مو وکړي او د هغه ځای نه وسایل چې دی هغه زمونږ د مسایلو حل کولو لپاره وړي. دغې لپاره مونږ دغه کوو. نو دې خبرو کې به نه راځو وروڼو، دې طرف ته به توجه ورکوو. به د خلکو په ټیک ټاکس به هم نه ځو، په نور څیزو به هم نه ځو، په پروپاګنډو به هم نه ځو، جذباتي فیصلې به نه کوو، سوچ سره هوش سره فیصلې کوو. هسې نه چې تېر ځل په شانتې جذباتو کې څوک راشي او بیا 15 کاله بیا موږ دې ته حیران ناست یو چې دا څه چل وشو موږ سره او زموږ دا علاقه ولې پسمانده پاتې شوه، ولې زموږ علاقې د مسایلو طرف ته توجه نه ورکړې کېږي. نو دې شي باندې به سوچ کوو. تاسو ټول په خپل زړه کې سوچ وکړئ، وګورئ. زما خیال دی چې هر یو کس چې هغه د دې علاقې ترقي غواړي، د دې علاقې د مسایلو حل غواړي، دلته کې روزګار غواړي، دلته کې د بجلی نظام کې کور غواړي، دلته کې سوي ګیس غواړي، نو د هغې سره بیا همدغه یوه لار ده چې هغه د قومي وطن پارټۍ او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور لار ده. د 8 فروری باندې د دینو په حق کې ووټ شمارولو لار ده. بیا خصوصا زه ځوانانو ته وایم چې 1 کروڑ 9 کروڑ وعده سره بل چا کړې وه، په هغې باندې خو عمل ونه شو، بلکې د هغې په ځای 1 لک روپۍ سکیل نوکرۍ خرڅ کړی شوې، چاته په بیرټ باندې څه زمینو نه شو. قومي وطن پارټۍ مخکې چې موقع راغلې ده غریبانانو له روزګار ورکړی دی، ځوانانو له روزګار ورکړی دی، او اوس دې ځله مونږ د هغې لپاره جامع یو منصوبه مونږ جوړه کړې ده چې په هغې کې به خاص کر ځوانانو له مونږ روزګار به هم ورکوو، به بل داسې د هغوی تربیت به کوو به او داسې سکلز به ورکوو چې هغوی په خپل هم چې دی ځان له خپل کورنۍ لپاره ذریعه معاش کولی شي او 2 وخته روټۍ د خپل کورنۍ لپاره چې دی هغه پیدا کولی شي. دغې طرف ته به مونږ توجه ورکوو، خاص کر په دې کې د IT سیکټر چې دی په هغې باندې مونږ فوکس کوو، لګیا وو هغې کې مونږ دغه کوو. عزتمندو، زما تاسو نن دلته کې د راتلو بنیادي مقصد دا چې تاسو ته دا درخواست وکړو چې تاسو دا الیکشن خپل الیکشن وکړئ. تاسو نن نه راپاسئ، د قومي وطن پارټۍ او د ډیوې لپاره نن نه کار شروع کړئ. 12-13 ورځې پاتې شوې چې په دې کې مونږ همت وکړو. انشاءالله زما دا یقین دی چې کامیابی به تاسو ته ملاویږي، کامیابی به دې علاقې ته ملاویږي، کامیابی به ملي رهبر جناب آفتاب